بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة. باب دې په بیان د خدمت اغستلو د لاس نه په مانځ کې. خدمت اغستلو د لاس نه په مانځ کې. مشکات کې چې دلته عنوان دی خیر بند کمان انتظام کر دے ما دغه هر ذرات نه کار نه بچو ما تفکر شو ها انتظام نکړ کوفر راخکای کا علماء کرام و صلحای نعمت پوښوي نو مسئله هغه دا ده چې بعض ائمه په نسبت باندې نفس عمل فی الصلاة غیر مفسد دی او دغه په نسبت باندې قلیل او کثیر چې دی دغه فرق نشته. البته دا شرط ضرور دی چې هغه عمل منافی تفعال د صلات نه ني او دغه تعلق څخه دی د مانځ سره. احناف حضرات وی چې عمل استعانت بالید مدد اغسل د لاس نه یو حد پر روا دي چې عمل کثیر دا حد نی رسیدلی یا د یو لیدون کی رای په نظر کې پاغي باندې د کثرت اطلاق نشي کېده چاہے تم عمل قلیل ویو ناغا غیر مفسد دی. پخپل استعانت الید یعنی تعاون اغسطل مدد اغسطل دلاسنا اذا كان من امر الصلاة. وقال ابن عباس يستعين الرجل في صلاتي من جسدي بما شاء. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی مدد اغسطی شی او سڑے پا مانزکی د خپل جسم نا سمره چې خوخی امراد د جسم نه مراد د مدد اغستل د لاس ندی ما يتعلق بالجسد لکه پوزا وګرولا سټ دی وګراو ترخ دی وګراو بل ځای باندې غره په مانځ کې شیشوا لکه چې هغه مناسب نه دی لیکن اغم چې دانه چې بس غراوا بدګي او سور سره او بعض علما لکه په دې کې د قلت او د کثرت دغه نکی احناف مسلک دا دی چې دمر نه چې د رای په نظر کې چې تداخ کارنه چې د اصله سره ولادت خټي غری او اساس خیال کوي نه پوښګنا چې د لیدون کې په نظر کې چې دی هغه کثیر واقع نشي. ووضع ابو اسحاق قلم سوته فی صلات. ابو اسحاق رحم الله اخوا خپل ټوپه په مازه کې ورفع بیا اوچتکړه ټوپه سره ګراو ټوپه لره کته کې ودوی ګراو بیا ټوپه په سر کړه مګ دې قائل نه مګوي فرضن کې چرتانه په مازه کې ټوپه ارسا وشوا ته یو ځل اغستې شي په سر خودش هغه دغه چې دا سره اوچته کې او دا سره وا کې دي لکه مثلا دا ټوپه د شاشو لکه دې صفیاول کې سوا د دوه ټوپونه وښګنا او دا ټوپه دغه سړي چې دا تر چته کې بیا کې دي په سر نو بلا تکلف په سر راځي او دا جالیدار ټوپه چې دي دا په یو لاس سره په سر نه راځي ځکه هغه اسیغه د پټي په شکل بکی خو دي شي نو دې لپاره موږ وایو چې عمل کثیر پکې نه نو یجوز او فقها په دې لیکي دا ور بند کې چې تاسو آسان بند هيشه او څه ګرام میراوټ هم او فقهای کرام لیکي په دې مسلې باندې چې عمل کثیر نشي نو عمل کثیر غوډه ته وي چې د دوه لاس ټوپه کوزه کې په دوه لاس باندې ټوپه بیا کې دي وښګنا او یا لکه دا جاریدار ټوپه دا ته کله داسې کې کله داسې کې دا عمل کثیر دی الا فی الحرمین التقی بیا مزه کوي څه کین کول شي
ووضع علي رضی اللہ تعالی عنہ کف ولا رسغ الیسر الا يحك جلدا او يصلح ثوبا. ګور علماء کرام توجه کوا تاسو دی حاشی دا عبارت مکمل کړی زمنګ په دې کتاب کې کته عبارت ناقص دی. ووضع علی کف على رسغ الیسر حضرت علی سے لاس خوخه په کس لاس مړون باندې دلتا اوس دې الا يحك بنوای بلکې دلته عبارت مقدر کا فلا يزال كذلك دا لاس په دغه حالت باندې وو حتا يرجع تر دې چې موږ فارغ شو الا ان يحك معنا استاشی دا روایت مکمل کړل لاس په ګس لاس باندې اخو پس دا همیشه به لاس دغه سي خله ساته تر دې چې موږ نه به فارغ شو. ها کې دې اسنا کې اي حق جلده چرته سرمن له خارخ راغي او يصلح ثوبا یا به چتا جامه برابر کا واسکټ پیدا سکو دا خیر. تو تیرا معلومه شو مولانا صاحبہ جواز دے پارا کہ چرے په مانزه کې خري چک واچو نو تخپل کمیس راخلش او یوزل راخلش کہ په خپل ات پریګی دي نو درستو صفال بیڑا بغیر ککې نو تیل پار چره دا جایز ده. په دې سپوږمۍ بعض خلقی متصوفی نو چې را پاسې دې سره خیال ساتینا غلطه خمزدار خري چک لګولی اروز کوم ماشومان نه یو ورته خاندي او کیسه مولاړي رستو ان بیام چې کوم د نغي بیا دغه د طول او د عرض او د عمر اندازې لګي تخیل ورته نو دغه نه بهتر چې او ځل لاس تاسو کا کلاس بشي ازمنګا استادو مونږ ته ډېر خېخي طریقې خولې خوشوي او اسانه طریقه دا چې پاسې مستنه بدیده کې دا کمیز دا سراخ بس ورسره دا مکو بل خلک رسول داسي الګو خو دا کمیز دا سراخ جو کلاس بشي اټوس نه به پوښ نه به عمل کثیر هیڅ شی بني خدا بخامه خبدي باندې بخیر ساتي ښا. یو ډیر لوی عالم ډیر لوی شخصیت په بخاری کې امام بخاری کې امام او نوم ځکه نه عالم چې خبره خنه ده خو خبره یقیني ده بخاری امام د مولانا ادریس رحم الله او دغه بخاری چې ونه دا په پاکستان کې مشهوره بخاری و نه یو مدرسه کې بخاری لولو او مدرسې محترم چې هغه انتهایی حسینو اوف 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 چې دغه حسن په خپل دلو چې اخر یې خبوډا او ګیره وې تورولا او چې تا ورته کړ تا دې 10 کالو الکته حسین او انتهایی زیات او الى اخره خودی صاحب اور پسې موز نه کاو دلک مذاقیو دا شولتی سیف جو نو اصل وجه خود عقیدی و دی موز نه کاو خودی ورځ ورته دفتر تراو وخت نور مدرسینو نو ورته چې پتا دا اعتراض ته ما پسې موز نه کوي نو بس مذاقیو اعتراض چا کړ دې پسې کړی دی خو علت معلوم نه ده. ته دا خیال کې چې زما بدن دې تاسو په موز نه کی د نظریاتو وتا په زما اشتیا کې چې د مخ ولا ونه شو کنه ته چې مخ یو درې کې کنه نو بیا نو بازار کب کب کې خندا مندا کې خره چې مې اوس کې دا خبره خلاص شو بیا به وی مرګورو ته کې چې ما ویل چې ساده ماته ته بسرواله زمو ته اوس مو ته نو ما په دی باندې او دا حقیقت ته وي الله والله ورشه کنه مولانا صاحب ذکر نور په کیسه پاتې شو ودي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن مخرمة بن سليمان بن قريب مولى ابن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه بات عند ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته وقالت فاستجاب على عرض الرسالة والتجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في طولها فنام رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومسح النوم عن وجهه بيده لا نا پلاستیک والا ثم قرأ العشر خواتم سورة آل عمران
ثم قام الى شن الى شن معلقه داروات ما کې تیر شي ثواب دی پاره مقام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصليت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يغفلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم وتر ثم استجاع حتى جاء المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى صبحا. باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة. اغبل یار هغه ټیبل ته پلاستو کوال الله ولی شکر باسی لاس مل لیتے ہو لتا صبح سے موسم غوړي دا راز جوړ عادت دی بغاما طالبانو ته کول اوس په دې خسړې جی آسان دی. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. ما شاء الله. بیا کمال عائشہ ویسے بس میرے پاس فیصل دے سو گناہ دے سون دے ہونا لو شو ذرا دا بدا سے شو آکا تکیل نا راوش دا مکراش راوش نا بس وش دې زدم روزه نشته زهزن دا ما یو نیم زوی په کلو کې شنو کې ماده شنو خاجي ګورا باب ما ينهى من الكلام في الصلاه. باب دې په بیان د ممانعت د کلام په مانځ کې معنی دا شو چې هجرت حبش نمخ کې کلام په مانځ کې باقاعده وو صحابه کرام به حضرت علیہ السلام باندې مست کې سلام وی حضرت کو جواب ورکاو کله چې دوی لار د حبشو نه چې کله واپس رااله نو دوی په عادت سابقه مطابق سلام وی حضرت جواب ورنکه دوی خفشو چې وجه صدا حضرت دغه الله ذکر ک چې تاسو درست قوموا لله قانتين نازل شو آسان دي. قال حدثنا نمير قال حدثنا فزيل قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن قمة عبد الله رضي الله عنهم قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. وبه قال حدثنا نمير قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى وابن يونس عن إسماعيل حارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني قال لي زيد بن ارقم ان كنا نتكلم في صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه. بشک ومنګه خبرې به کوله حضرت په زمانه کې ټول موږ مخ کې ویل نه وخت لدای کی تاسو نه ښکاری حافظ على الصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين وامرنا بالسكوت. لا يجوز من التسبيح والحمد. لا خير لا ما يجوز من التسبيح والحمد في صلاه للرجال. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. باب دے فرمانے ذکر میں واقع دیکھو ما ہوتا تو فیدی دے پا رہے کندہ دے قضا دا التا وز پیرانو کستر گورا دی خیر دے خاجی گورا جواز دا تسبیح او جواز دا حمد پا مازکی لپار دا رجالو. گورا یو تسبیح دے اور یو سرے تصفیق دے لاس ټپول دی. ته په دې کې موږ ترمذی کې دا خبره کړې و چې بعض علما کرام دا بنا بر ویش او د تقسیم ذکر کوي. کله چې په مانځ کې حادثه نائبه شي او ته په مانځ کې او تخبرل غواړي بل کسلا نو ته به اتیان بالتسبیح کې سبحان الله یا الحمدللہ اور کچره نساوی نغیبا په لاس تا پور سرا یا داسی یا داسی دیک شو دیم قول من ذکر کړو چې نه دی کی اشاره تقسیم ته نه ده
بلکې دی کی اشاره تحمید د تسبیح ته ده او تضمیم د تصفیق ته ده. معنی دا چې سبحان الله الحمدلله ویل غواړي چې اجرم دې پکې ثوابم دې د خدای یاداشم دې مر لا سپور خود عادتونه دي په مازه کې د خود عادت ولې کوي. نو مقصد تقسیم نشو بلکې د یو تسبیح مدح شو او د تصدیق زم شو. جی قربا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاه فجاء بلال وابا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس قال نعم. دا ګوره حبس النبي دا الفاظ بار بار راځي لفظي معنی چې موږ دلته کوو نو هغه مال خوند نه راکوي چې بند کړي شه حضرت صاحب ایثار کړي شه حضرت صاحب زدا معنی بچره نه کوم زویم لیٹ شه حضرت صاحب په پیغمبر سے باندې نا وخت شو. ٹھیک شو. دا یو ادب ترجمه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دو قومونو په مابین کې مصالحت سے عبارت له التقبل یودی شوی چې د مسلم شنه بلال سے ابراغه صدیق اکبر ته وی چې حضرت سے لیٹ شو تاسو مونږ ته مزرا کول شي. د حضرت ابوبکر کې توجه وکما بیا دوکا نو په مابین د مانځکی حضرت صاحب تشریف راوړ او بیا دې رسو کېدل او نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې نه هغه اشاره مکه موږ وی چلو. قال نعم شئتم فقام بلال من الصلاة فتقدم ابو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف يشقها شقا. ګوره مولانا صاحب دې یو توجیه دا چې صفونو کې ځان له لار جوړو تاسو کول ته او دیم قول دادی چې صفونه کراس کول لکه اوس انګلیش کې معنی شو کراس کول یعنی د صفونو نه را مخکې کېده. نو اوس په دې کې کراسینګ نه کیږي لکه ګوره په دې مېز کې خلار شته کنه. اوس کې یو سړی راځي موږ وي یو ملما راغی د طالبانو صفونه شق او مخکې د استاد د ناس زه تور رسید لار کې شق نشته ده. هغه شق نه دی چې حضرت کسان دی خوا کول ځکه چې حضرت سے په خپل معنا کړی دا نو معنی دا چې د صفونو یو طرف نه مخکې تر رسیدا. جی وقال الناس بالتسبيح فقال سالنا تدرون ما التسبيح والتسبيح بس سال وی چې خبره تسبیح څه شي ته وی التسبيح معنی کې دا تسبیح بالحاء او کې بالقاف دی خدا معنی د دوه یو د تاړي دي. وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاه فلما اكثر التفت فلما اكثروا اركج خزور وركن بیا په شاء قتل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. ګوره مولانا صاحب چې حضرت ابو بکر وکتل نبی اسلام ورته اشاره کو پځه ودره د الله سوچت کې د خوشاله نه الحمدلله چې ته الله را او رسول ټیک شو. او بیا د دقه په شاشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکش دی قیدین دا معلومه شو دا تاسو چې کله کله تخرون کې وای چې ما خو بیان نکو یا مال نه راته خطر راځي خو خلکو مخکې درو وای په نشي او زه بیان نشم کوله خو کوله چې نشي کوله چاره بچی کې نه کته کنه خو ته کوله شنو دا نخره سره لګای په نشو کنه یو یې ما ته بیان مناسب نه ښکارې د داله ټکې دی مناسب نه ښکار د استاد او مشر خو دی نه بیان یو د کول نشم او ناراضي مال او فلان کې د جنازي د سو وای اوسه درو وای د خلکو مخکې د دروژن خبر له بیا سي اعتبار دی خو خیر دی او کې داخله خبره کې چې الامر فوق الادب نو دی لپاره الامر فوق الادب د نو معنی دا شو چې دا تعمیل د حکم عین ادب دی نو که بیان کوم نو بیا دې نه ده. لیکن ابو بکر صدیق عمل نه دا معلومه شو چې الادب فوق الامر. نبی علیہ السلام ورته ویلو چې مو شاکیږي خو دې بیا پشاشو نو معلومه شو الادب فوق الامر او دا اوله خبره. ٹھیک شو معنا جی. فهو من سمى قوما اسلم في الصلاه على غير مواجهه وهو لا يعلم. اګوره درست دی هاشو کې زموږ د نننی سبق کې مخامخ بیا دا روایت راځي بیا په دی باندې عاشقیر کلام کړل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راغې نو حضرت صدیق ته وی چې مرستو کېږي نو ولی رستو شو
نو دغه بیا هغه حاشیه کې ډیر جوابونه کړل. یو جواب دا دی چې د پیغمبر علی السلام دا شق صفوف چې کوم دا په دې باندې دلالت کوي چې ابوبکر درست شي او که چېرې شق نه وي یعنی دا مقصد نه نو حضرت یوسف کې ولاړ وکړه په دې لپاره دلالت ظاهری ته ابوبکر سے ابو قتل زکه بشاش دیمه نقطه الته کې ای ذکر کړی دا چې ابوبکر سے زکه بشاش چې دغه په ځین کې دا خبره رااله چې شاید په دې فرایضو کې چرته زیادت او یا کمی نی راغله زکه زمانہ کې هو وਹੀ راتلا نو دې لپاره غوښ شاید حضرت اهم فیصله بیانونه لپاره مخکې کیږي ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پشاشو جی بس باب من سما قوما وسلم فی الصلاۃ علی غیر مواجهه ولا يعلم. گورا عبد الوارث کا توجہ کوا چې امام بخاری ابواب چې کم دي د علم نه ډکتی منګه په فقہ کې داویو په کتابونو کې داویو چې لکه په مازکی مخاطبه د مخلوق مفسد ده لکه علماء لیکل دي لکه یو سړی نوم دی یحیی صاحب دی او دې موږ کو هغه یحیی او طرفا کې ناز دی یا یحیی خذ الكتاب بقوه نو موږ به ماش کراچۍ ته دلان ملته یو قاری سے چا خبره کوله وي دغه بالکل هيئت خراب شوی دی وې د یو فون چې کوم ده کنه دا ابتدا کېدا انوغه دفتر والي د خارجه د داسې تلاوت کوي او څنګه په لګاو اکثر چې دا بادشاہ بیانونه کوي نو دا دوی داسې آیت وي چې دغه د بادشاہي باندې دلالت کوي نو موږ د یو فون د دفتر ابتدا کوو ته داسې آیتونه چرته جوړ کا یا قران کې وګوره چې د یو فون باندې دا سورته دار شروع کړ دې ته چراغ یوفون بالنذر بیا یوفون بالنذر دا یې لکه الله ستاسو زلوي نو هغه ځکه چې کوم علما حضرات ته پته لګی دا نغي په دې باندې بالکل الی اخری فتوا لګولا او پکارم دا ځکه چې دی خو هغه یوفون بالنذر دا یوفون واغست او بیا ما ته مرګور وی چې واقعي هغه سړی بیا وروسته پای شکل کې او دای په هر څه کې خدای پاک تبدیلی راځي حالانکه دا طالبان کله کله ناسي غب شپ لګي انو دا خبره خې نه دي د مليانو طالبانو خو لکه دغه ته چې وزګار شي دوی چې وزګار شنو الی اخره انو دوی چې وزګار شنو دیم دا کوي یو ګور قران کې یوفون ذکر شي یوفون بن نظر نه بل د چې ذکرم چې فلما جاهزم بجاز جال زکات فی رحل اخی خو شو کنه نو بل د وارث ذکرم چې فارض الوارث فضلا تلوا نو دا بالکل قران تحریف دی لکه بخاف خلق و نسنی علیک الخير د سپین وخته د ګیر نصر نو باسي و نسنی علیک الخير دا دې له سخت ظلم دی په بهرحال امام بخاری دا مسله خي کہ په مانزه کې یو سړی د چانوم واخلي یا په مانزه کې یو سړی په چا سلام وایي او مقصد د هغه سره خطاب ني مواجهه ني نو افساد ناراضي بس خلاص لکه مثال مخکې د تشهود کې کوم طریقې د سلام دا نه و نازله شوی صحابه کرام به چې موږ کوي السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی اسرافیل نو نومونه اغسطر دا سلام خوو لیکن دا نوم خوو تسمیه وا فمن غیر مواجهه وا نو مفسد نو دارنګه منګه سلام بلا مواجهه او بغیر د علم د مسلم علینا لکه موږ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین وعلى عباد الله سوق دی لکه په دې ملک کې چې څومره مسلمانان موحدین دي نو دا ټول ته مراد دي کنه لیکن وهم لا يعلمون بسلامنا يجوز دل پر امام بخاری من سما قوما او سلام فی الصلاه نو واسد یو قوم یا سلام وی په مانځ کې بغیر د مواجهینا او شو کنه
او دا مسلم علینا نی خبر نموز نماتیگی نقصان نشتے واقعا خیری شوی لکه قنوت نازلہ کی جو تو ہے اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالنصارى ٹھیک شو کنا اللہم علیک الیہود والنصارى والہنود والمبتدعین نہیں تو پتہ دے یا پتہ نشتے خود مخاطبہ خود نکے ٹھیک تھا جی قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد السربري قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن ابي وائل بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحيات في الصلوات ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعوا رسول الله يعني التحيات في الصلاه من بس التحيات وی او نسمي او من بنمون اغسطل د بعض مرګرو ويسلم بعضنا على بعض او من په یو باندې یو بل باندې سلام وی جی فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. بس تاسو چې داوی السلام علينا وعلى عباد الله نمانم اغسط ضرورت نشته په دې کائناتو کې چې کم کم ځای کې د الله نیکان بندگان دي الله بغي ته د استا سلام ورسي قربان. باب التصفيق للنساء تو باب دې په بیان دا لاس تپاول په مانځ کې لپاره د خذو اطلاعا قید بولګه ځانه چې په مانځ کې تاسو ټاپي مانځ کې لاس تپاول لپاره د زنانو اطلاعا ورغه داسه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا جوري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التشفيق للنساء والتسبيح للرجال. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. ومن رجع الكفاره في صلاته او تقدم بامر ينزل به رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دې په بیان د جواز دغه چا رجعل قاقرا چې دې د خپل زینا واپس کیږي شاپشا اردو کې ورته الټه پاو زمون په علاقو کې ورته پیشي شاوي خو پیشي شا یعنی پشا پشا ازله شاپشا لکه زو د تصویر تکیګوا او به د ضرورت نو دا جایز دي او دا کدي ډیر صورتونه دي لکه صدیق اکبر رجال قهقرا ٹھیک شو دارنګ یو امام دی یو مقتدی دی اور دغه وخت بل کسراغه هغه مقتدی چې امام سره مساوي ولاړو رجال قهقرا يجوز جی. وبه قال حدثنا بشر محمد قال اخبرنا عبد الله او تقدم یا مخش بامر ينزل بي یعنی لامر ينزل بي ملک صحابه سراشی الکا لکه باران شو او ته په بار ولاړې او باران شو در باندې نو تا ته خو د دریو قدمونو مر مقدار غسل جایز دي کنه ضرور برانډې ته تم نشو څنګه سهار دې لامر نظر به شو جی. قال حدثنا بشر محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كشف الستر ففجأهم النبي ناصاب فراغ پیغمبر الاسلام تحديث طول مخي تیر شوی قربان. قال كشف الستر حجة عائشة رضي الله عنها فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس ابو بكر على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم فرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين راوه فاشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجره وارخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قربان. باب اذا دعت الام ولدها في الصلاه وقال ليس حدثني جابر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز قال ابو هريره رضي الله عنه. باب دې په بیان دي اذا دعت الام ولدها في الصلاه کله چې یو مور خپل بچی ته आवाज وکي داسې حال کې چې دا بچي مشغول فی الصلاه وي اوس د دې خبرې دو مقدر دي جوابونه بلال دو مقدر دي یو جواب داد چې هل یجیبو ام لا دویم جواب مقدر دادی چې آیا فیفسد بالصلاه ام لا کہ یو مور بچی ته وی چې اے بچیا اے بترا او بچی مسکاو نو دې به خبر اوري جواب ولور کوي مزب ماتی او کنا ګوره علماء کرامو
فی الحال مسئله دا ده چې لا یجیب ولا یقطع نب په مانځ کې جواب ورکي او موز ماتي خو چې دا جواب ورکول په کلام سره شو موز مات شو او دلیل دا دی چې لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق د خالق مخ کې ولاړی لہذا د مخلوق اطاعت پتا باندې نشته ده دیمه خبره بعض علما لیکي په صلوات نفلیو کې چرتا ته والد आवाज وکي نو ستاب دو حالات دی یا دا ستا صلات دا هيئت او کیفیت ستا پلار ته معلوم وي چې یصلي نو بیا بوله جواب نه ورکړي او که ستا پلار ته معلوم نه نو بیا بوله جواب ورکړي تاسو دې کمره کې نفل نه تړلو او ځان نفل کول ستا پلار ته مو ته پته نو چې مازوي مسکی ایو आवाज کو چې یا بلال بلال دې سلام واري لاړ او کې ته پته چې په مسکی ولاړ دی نو لا یقطع الصلاه البلال اوس دې کې دا مسله دا چې دا په خواني راهب چې د جوړې جنمو او دې ځان له یو سوما جوړ کړی باز خانه او دې پای کې مسکو مور رااله ورغي وته یا جوړې دا وخت جوړې په مازه کې چې خدای پاک یو خواته یو مور ده سوکا حاصل دا چې دې د مور اجابت نه کړ اې دو درې ځله ته جوابو کې اجابت نه کړ نو د خزو خیرین خدغسی اذا بچیا ماته خود مخ نه خود خدای پاک استاد مخ کنجرو ته وخی ان چنانچې یو رایش پنکای و بدبخته آی بالته ګډي بيزي سرول یو زنا خورا وا راغي د بل چانه پوکانه دا کړو او کله چې پوکانه تش شو انو خلق راجم شو چې دا به څه کړ دی د چانه دي کړ دی الرایب فی صوما الجریج جوړېږي خلق رااله او دا صومای ولا اونړولا او ورته چې او جو کان او تو لا اله ته وچو کالی بالا پټکې د تړل د کېره د سپینا مثلا شوغي موغي د اغوستري او تسبیح اړه پکې نه دانو تسبیح دی اړه بوشوي ان بهر حال ادي چې ځا کې زب باطله ما هغه الله ته پته او کې په حق کې الله ته پته فزیدا جنې راو غواړي اخذ راو وخته ا ماشوم چې نو پاغي زمانہ کې ماشوم ته بابو سوی لکه څومره ته بابو وای کنه دې زمينه زمانہ بابو داخل ځخه دې بچو ته بابو و دې شوی انو یا بابوس معنا بو کا بابوس خپل دې سوق دې نغي الرای افلان کش پر کېده هغه خبر اخلاص شو د بزرگ صفای او شو بیا دې خلکو چې کم دې ملامتي ښکارا کړه ورته چې موږ به تعالی په داستا سوما چې کوم ده دا په پسرو زره جوړو آیت سرو زره خبرې ده ما هغه د خټو لټو رااله جوړه کړي دې کې دواړه خبرې شو اشاره شو یو خبره دا چې چونکی هغه زمانہ کې کلام جایز وو نو سره د جواز نه دې د مور سره غمجن ک ذکر سلام بلا شو ذکر د مور خپل حق چې کوم دې دا ډېر لوی دي وقد رأينا بعض العلماء او الرجال الذين يوقون بحقوق الوالدين نحن رأينا مناظرهم واحوالهم ونشملنا صاحبا الله الله نو مسئله دا شوخه یو خادمور حق مخوده شو اول خاد بزرگان بزرگی بیان شو اذا دات الام ولدها في صلاه جواب مقدر دې څه هل يجيب ام لا فإن أجاب هل يفسد بالصلاة أم لا أما درتوي وقال حدثني جعفر حاجي جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن هرمز قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها يوزنانوا بچیته आवाज وکړه وهو في صوماته او دا بچي په مسکی جمعات کې خپل عبادت خانه کې په جمعوت کې مشغول وو قالت بوډای یا جوریج اے جوریجا تا خو نو طلب ویل کنه د فقہی کتابونو کې دی ویل دي ایو عالم ایل الله دې لوی مقام ورکړو او چا ورته چې لکه دا مقام د لپ کله رسول ملاو شوی دی ای د مور په اطاعت باندې به زب قاضیوما
او مدرسم درس ومکاو زموږ ډیره ساده وای هغه لکه زه به زه بنه کته ډیره ساده وا درا بغلن ما ته پاسه چرګام ته ډوړې نه راکنه زه پاسه دم خزا په دې پری خدا او درځ په دې پری ډوړې باندې واسه نره به چرګام ته مې ورزولا بیا براله چاراته چې دا ګوره داسي په تاسو زما مور درس چی انو دریغه دعاګانې وي نو کم دې ته سره ورسېدو د مور خیره بنا اخلي خاطر مور دعاګانې واخلي یا جریج دی اللهم امي وصلاتي معنا اے الله امي وصلاتي اے الله جمع شپ ما باندې حق د مور زما او حق ستا کستا پورا کومان حق د مور فاتح کیږي او که دغه اجابت کومان استاد فاتح کیږي نو په دوه کې پابند شوم فقال يا جريج اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت ندوي اللهم يا الله لا يموت جريج مرنا کی جريج لرا حتى ينظر في وجوه المياميس مياميس پکار دے خو چونکہ عربیان کسرش بای کوي معنا شو في وجوه المياميس ترې چې دی وګوري مخونه د کنجرو د دې الله کنجرو ته مخامخ کچمانه ګوري نو وکانه تعویل او سوماتی رایتنا اواز راتل بکول د دې عبادت خانی طرف ته معنی بکې خان دانه چې عبادت خانی ته وراته عبادت خانی طرف ته رایت یو شپن کای ترال غنم چې ګډ بي به سرولې فولادت یو ورځي ولادت سټکوره راړو فقیر الله چاورته ممن حاصل ولد دا ولد چانه وځو ومن جوړې او په کمزوري دې ماتي فوج کنا بزرگ سړیو نو بس ومن جوړې ها ویغه څنګه وی نظر امن سوماتی د خپل باد خان نه راغلو او داس چلی کړو نو قال جوړېج اوس دې کې دا مختصر خلق را جمع شو او سوما ولا روانه کزه تراړو مغزه قال جوړېج ان هذه هغه جنې چې په ما ته مطلب ګول دې کم ځای کې دا التي تضمن ولد علي چې هغه چې دا زوی زمانه ده هغه وی راويستا او جنې راغلا او په جوله کې ماشوم رمزاده یا بابو سمن ابو کا جوړې جو الکه به بچیا بچي پلار د سوق دي قال رايل غنم بل اجر دي ونه جو کنه بل اجر دي ولی اجره د اجرنا اجر شیوا ونه جو کنه اجره د اجرنا اجر شیوا او دې هغه بزرگ په تمه ونه جو کنه 337 سفر اواړه وا حالته کې دا تفصیل په دې طریقې سره موجود دی الله الله باب امام بخاری زندہ باد باب اذا اعظم حائطا فلم يبن مثله اوس ګورا اگر روایت دی زبریم درتا کان رجل فی بنی اسرائیل راهب بنی اسرائیل کې یقال جریج یصلی فجاته امه فدعته فابا يجيبها فقال اجيبها او صلي فقال اللهم لا تمت حتى ترى وجوه المومسات وكان جريج في صوماتي فقالت امراه لافتتنن جريجا یو خدمه خزه جريج په فتنه کې اچوما فتعرضت له فكلمت فابا فاتت راين فامكنته من نفسها فوردت غلاما فقالت ومن جريج فاتوا وكسروا صوماته وانزلوا وصبوا كنزل ورتوكله فتوضا وصلى جريج مزوك ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال راي قالوا ندوي نبني صوماتك من ذهب قال لا الا من طين ما شاء الله باب دې په بیان د صفا کولو د ګټ کو په مانځ کې مانس شو عبد الوارث یو ځکه موږ کوي او سیدی ځکه ګټای میټای دی چې سره تندې خوږيږي نو آی دې په دې مانځ کې زال زید سیدی اموارول شی او کنا د جواب داد ان كنت لابد منه فواحده یوزل تاسو کوله وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد حضرت ویلو په بار دا غسړي یسوي التراب چاغي خاوري برابرولي لپاد سيدي
پاغذی چې سره خود قال حضرت ان كنت فاعلا معلومه شو چې تسویه الحصا و تراب صحیح یعنی اولاد نه ده لکه مقبل ترب وجهک یا افلح لیکن خامخا کې تعالی تکلیف ملاویږي بیا وی ان كنت فاعلا فواحده معنا فیکفیک واحده لا تزد علیه او دې ځکه ګوره امام بخاری په دې بارانه کې تا تخپل کمال وځګنا هغه څنګه وی ګوره مسل حساب التراب په باب کې خود ذکر د حصا ده حصا کانو ته گیټو ته وی او په حدیث کې تراب راغی مالک دعوا او د دلیل په مابین کې موافقت نشته ده امام بخاری وی چې عبد الوارث نو شابه سے دیقان خپل او باسه د ځان نه نو ما چې دا باب د بمسل حصا راوړ او په حدیث می پیش کې په تراب باندې ته دا می ولي وکړه د قصد نه می کړی ښه خطا شي نه یاره ماغه څنګه په ګورا جواز دا خو نه چې حدیث په بخاری کې چې کوم حدیث دی هغه به حدیثي او نور بني نه یار ما ترجمه د بار نه غسدا ا مسلم بیا تو ګورا ال تک چې کوم د حساب ذکر دی تو وای مسلم جلد اول 206 صفحه ګورا 206 صفحه مسلم کې ذکر را جی مخیرا باب بس صوب فی صلات السجود وګوره مچمال سرکار صحیح کار وکړ او دا وګوره مولانا صاحب ذکر النبي صلی الله علیه وسلم فی المسجد یعنی الحصا قال ان كنت لابد فاعلا فواحدتان نو دلته کې باقاعده دا جمله راغلې ده نبی ابو تزان لو ګوري ښا الله دې توبخي او باران الله دې تعلیم کی تاسو ټول علم باران کې دعا قبليږي الله تاسو ټول بهترین عالمان به عمل کی اچیا سیاست د علم حافظان یې او فراغت نفس الله بهترین مدرسې لپاره تدریس درکې او بهترین جماعتون لپاره درس قرآن درکې او چې دکانونه د خدای وساتي چې بیا ګوري خرڅوي بس دا مې په طبيعت کې نه لګي مولا دې پاره او چې کم سره هغه ګوري خرڅې نو مهرباني وکړي او خلاصې ګوري خرڅوي ګوندل کې واغلې بیا ګوره او ګوره د 400 دی د پښپک 100 روپیا ده وښه کنه اځي مخکې ده او بس تسوي په صلات السجود باب دې په بیان د خورولو د صادر په مازه کې لپاره د سیدین نو مازه کې بسنګي لکه داستا دغه دې پټکې دي او زه ګرم دي یا خاور دا او تا دا شکر سیده دې وکړه یا لکه صادر بعد وخت ته تاسو کې جایز دي یا کې مستقل طور سره مصلوا چې مزبکه نه جایز دي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض فاستطفه فسجد عليه. دا قد مر هذا الحديث. باب ما يجوز من العمل في الصلاه. باب دې په بیان د ذکر دا عمل چې په مز کې جایز دی او مز په نه ماتيږي. دا حدیث مخکې تیر شوی دی د حتیاشیا به خوب د حضرت مخکې او چې حضرت په سیدی له روغه به وشو کولا چلو مخکې دا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت امد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاذا سجد غمزني فدفعتها فاذا قام مددتها. اذكر امد رجلي في قبلة النبي ذکر شکنا لیکن دا به مخکې هغه حدیث او ملاو کې چې دا امد مد قصدن ارادتن نو زکه چې تیارو پته بنو چې حضرت سیدی غار کم دیدا او تم کورم تانګو بجلی نو چلو. قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة فقال ان حضرت مز کو یو مز فقال ان الشیطان عرض لي ندا ارامي راغه شیطان راغه او حضرت صلی الله علیه وسلم ته وسوسه اچولې نبی علیہ السلام بیا غصار خبره کوي د شپې خو تړل او کنه چې سار شو نبی علیہ السلام ان شیطان عرض لي نو شیطان را تمخ کې شو نو فشد علی نو حمله را باندې وکړه سخته ليقطع الصلاه علی چې په ما برموز خراب نو ما یسوکم نو فامکننی الله منه الله طاقت او قدرت را کما تا دغه په نیولو باندې نو فزعته
نو خفی می کا فزعت بھی نہیں کہا ذات ستوئی مرے با اللہ سے خد نو ما فزعت نو خفی می کا ولقد اممت وما قص کړو ان اوسی قولا ساریا چې زه اتړم یو ستنه تا حتا تسبیو چې سار کړي او بیا ما شمانه شوتی کی ونه شي کنه فتنظروا الیه چې تاسو ګورئ فذكرتو قول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ما تفون یاد شو هغه دعا درو زما چې سليمان عليه السلام دی نو فرض الله خاصئا نو ما پری خود نو الله دې واپس کنا مرادا الک طالبان دا خبره مخکې تیر شوی دا فرض الله خاصئا ولي وی زکا اگر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغینا مستثناو دین دعا د سليمان لپاد تکمیل وا نکل لپاد نفی د غیرنا او ظاهر دا شخکار د حضرت سليمان خصوصیت پر وخت وا زکه حضرت وی چې د عوامو په نظر کې د سليمان عليه السلام د دعا د عظمی اجابت شک پیدا نشي د خسته خبره وا چلو مخکدا باب نزن فلت الدابت فی الصلاة باب بیان دی کله چې را خوشي سوالستا په منځ کې الکه خر یا اس اوخت تر باندې تلوي او تا او خودرو یاد او تر مستشورو شوي اب دغه وخت ساده سوالې چې کوم دی اسمسه پړې مات کا پړې اوشلو مونږه مات کا پړې اوشلو او تخدید سبق ہے امام بخاری سے فرمائی چې ته موز مات کا او هغه سوالې پسې لاړ شه ځکه چې ته سوالې پسې نزي موز نه ماته نو ستاسو موز بټوله سوالې شي ته پس چاو نيسو کم دې تلا نو بیا څه پیدا شو نو خپل ځان مطمئن کا دغه زیلان دي علما او فقها او مفتیان او فتوی وخت دي لکه چې څوک سپلای ستاسو جمعه دو تختی او ته پوښتنه جمعه کې ستاسو سپلای وی چاواغه سي څو پسې مات کا امره ریوي سره سپلای چرته وړي او بیا سپلای براوړي د کومن کې به کېږي او بیا مشو دې په پوښتنه کنه او دا لوی خبره د فرمان دی ته ما یادې حکم کم دې کې به یادې چې مړ شوم حج چې الله تعبودي عمره لما سره کنه نو دې اخري ایامو کې کله ډیر رشي نو هر اجي خپل سپلای ځان سره وړي بیا زه یې شي سړی نه نو اکثر دا جان چې کوم دې خود تکړه خلک د هغه ځکه سپلای کی دي چې کوم ځکه سجده دي دلته کی دي یو خدا چې تاسو رقم کس ناس د اې د سجدي په ځای راشي بل دای چې مخکنی سړی په خپل کې راشي دا بالکل جرم دی فای فقہ نه دی ویل کاندي ما ابو حنیفه ته کله ما ابو حنیفه فقہ ویل نو بیا ورته پته لګیدل الک احمد خانه کمزه کې بيدی د خپل دواړو خپوپ مېز کې دلته بيدی ځکه چې سیدی قیدی باندې راځي نو په دې باندې شي نه لګي نقصان نشته چلو ها نو معنا دا کې غلا کوي نماز مات کا او خپل ځان مطمئن کې بیا مستودريګا او دغه علماء لیکي لکه مکه حدیث کې راغی دلته راغی دا رنګ علماء لیکي لکه د تور لګیدل دي او کورس دي او تا د چاوي چې لکه دا اور لګیدل اره راشه خدای دې پار نماز مات کلا جوړ مرکا یا یو بچی را غوځي دي کوي کې او ته موږ کې تا ته خطر کې موږ کومه د ماشوم بالکل د غاړې په سر دی درله دنه ورځيږي موږ مات کې بچي دا رنګ اهم ضرورت لپاره موږ ماتول شي انو اذن فلت الدابا کله چې را خوشي شي او تختی کنه دابا په مانځ کې نماز ماتول شي وقال قتاده ان اخذ صوبه کچر واغ سو شد دي صادر دی خو مزدکاو یو کاکا راغه صادر واغست تخته وي یتبع سارقه غل پسې منډه کی وای د صلات مزبطي یو غل قصه ګور غپ نه دی رښتیا ده داسې لکه سادهګان مليان چې تطلو د طالبان خلک جمعه ته جلال نوی دا صادره قدسونه کولو دا سره وو غل ایو ته طالبان ته فراغلی صادره مفزمه کې خو دې د سونه کوي خیال کوي چې د غل د نوچته نه کی صادره داغه دا بسنګ وچتای
منګ ورته ګوره اوچت پکې وي ته ورته خ ګوره اوچت ایوا به بابا دا چته کې دي چې موږ به ګورو ته هغه موږ وړي وي اوچت تاسو ورته ګوره او بس درنه دا بسنګي وی ګوره لکه داسې بګي ښا نو صادره داسې کړ ګوره داس په صادر پدان واچي کنه صادر پدان سم کی عدالت ته غوټه واچي استاد صادر باغ دي دلته بکیدي تو بل بوالي دلته بکیدي بل بوالي دلته بکیدي بل بوالي دلته بکیدي نو بیا چې ټوله کې خودل کنه بیا به تاسو وتړي چې تاسو وتړ نو ګوره تاسو کیته په شاته واچي اما ته ګوره تاسو به تختی وښه کنه دوی کاکا اوس را دي کاکا اوس را دي کاکا رسیدلو کشمیر غنتا وښه کنه ان خلوصه ګور دی لوی باټونی خو چالو نه پوښ کنه انو خیال وکای وی قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ذكر بن قيس قال كنا بالاهواز نقاتل الحروري قال كنا بالاهواز منغا اهواز علاقه کیو دا د سن 65 هجری خبره ده عبد الله ابن زبیر دغه علاقه امیرو نقاتل حروریه منغا خوارج سره جنگ فبینا انا لا جروف یورز منګه په یو مقام د جروفو پوښګنا بینا انا لا جروف نار یورز منګه په غار د نارو اجار جو صلی مسکو یو سړی فیضال جام دابتی بیدی اموز کو واغه لغام د دابی په لاس کې نیول خپل ځان له مسکو فجالت الدابه تنازیو دابچوا هغه دې سره جنگ کو مانسو ای به زور کاو ادی بدی خو خپل ځان زور کو مزبه کاو وجال یتبوا او دې شروع شو چای پسې بش چای به مخې دې یو قدم مخې دې بیا ځان ټینګ په دې طریقې سره مزکاو وقال شوبوي هو ابو برده الاسلمي فجار من الخوارج شروع شي یو سره د خوارجونه یقول وی اللهم فل بهذا الشيخ الا دا بوډا غر کا او صحابي خو دې بوډا ته کنځل شروع کړي فلمن صرف الشيخ ابو برده رضی الله تعالی عنہ کنه چې مزنفارش قال ابو برزوي اني سمعت قولكم ايل قانون نا پويو ما تاسو خبر اورېدی وا و اني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات او 7 غزوات او 8 حضرت سره می شپږ وو یات جادونو کې شرکتم کړ دې معمولی مرګره نه وا وشهد تو تسيره او حاضر شو ما د حضرت صلی الله علیه وسلم ستا هغه آسان والیتا د منځنا یعنی ما ذکر دي حضرت هغه درس چپای کې د یسر درسو وان ان كنت ان ارجع او بشک ز ان ارجع ما دابتی چې واپس لاشم کورتا سره د خپل سوړلې نه چې په سورې ما احب الی دامات ډیر خوښ دي من ان اداها چې پرېګدم داسي ترجو الی مالفها او رسیدا سولې زما خپلې مالفتا مالفین اخورتا موږ ته اخور وی هغه چې کمزې کې ذمہدار خپل ساری تا واخا چی اوس کې تر مچواره سرکار واو تختی کنه دا بزی خپل کور کې خپل اخور ته وزن رسي پوښی کنه فیشق علیا او بیا مشکل شي په ما باندې کور تتلل مان یاد کخه مت بل سوې فیشق علیا بیا به ګران شي په ما باندې کور تتلل مطلب یې څه شو ما دا پړې زکټینګ کړو ما ته پته کې دا او تختی حکومت ته وېسي خو زه بوډا ما د بیا دمر سفر ما پیادل نشو کوله ما خپل سہولت لپاره دای ساره کړی وا او دا جایز ده وبه قال حدثنا محمد بن مقال السيرين قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهري كان نورتا قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قراءة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيته أريد أن آخذ كفتا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحصل كتفان معنى بوچا دا خما کې بل لو صدا کتف نور اغله واقع دا قیدا حين رأيتموني تأخرت ورأيت أنا فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب ورأيت فيها ما جهنم کې لدلو عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب او دا حدیث هغه د کتاب 158 کې مخ کې ویل جی باب ما يجوز من البساق والنفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو بن محمد صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف باب د په بیان د جواز د توکانو
په مانځ کې امه کې مونږ ویل دي ګس طرف ته خپل لاندې خبره چې خبر رومباله صادر کې ټوکې او دیم النفخ فی الصلاه په مانځ کې فوکې یو ځای خاور دا بل سنو ته فکر نو ګناه نشته ده البته زمو فقها وایي کې چری دې سره نفخ سره تصویر د حروف راغې نموز ماتيږي لک وجګنا فر ا کچره الفاظ حروف کې جوړ نشي نموز نه ماتيږي جی وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رخامه في قبلة المسجد فتغيظ على اهل المسجد وقال ان الله كبر احدكم فاذا الله تاسو متوجي په اعتبار د خپل رحمت حدیث مخکې تیر شوی دی لا يبزقن او قال لا يتنخى عنا ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر اذا بزق احدكم فليبزق عن يساره وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة انس بن مالك نزل الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته في سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ګور من صفق جاهلا هغه چا چې تصفیق کو په ناپوهی سره د نارینهو نه په مانځ کې نماز نه ماتيږي دا رجال قید دی ولر لگاو اوس تاوی چا تصفیق للنساء اوس ته خو سړی خو تا خیال نو چاور ټکاو تا دم نه ذکر نو تا او تصفیق وکړه لیکن مزمات کې مزمات نشو نمازمات نشو ولی ځکه چې نفسي جواد تصفیق وو خو حصول چې ته سړی ځان له خزه جوړه کنه تا خپل کمی او خپل قصور دی وکړه خو فل جمله خو شریعت کې اطلاع به تصفیق جائز ہوا جی باب ذات للمصلي تقدم وانتظر فانتظر فلا باس ها اذا قيل للمصلي دا ګور لم تفسد صلاته في سهل بن سعد عن النبي پدې کې روایت د سهل ابن سعد دی کم اوس رسرا روان دی اوس ان قریب را روان دی ونه شو مولانا صاحبہ 1204 نمبر حدیث اوس پر راځي اوس موږ ان شاء الله وایو ها باب اذا قيل المصلي تقدم او انتظر فانتظر فلا باس معنا چې یو سره مزګزار ته وي چې مخکلار شه یا انتظار وکا او دې انتظار وکا نو پروا نشته ده څه مطلب شو دا مطلب دا دی چې یو سړی په مانځ کې د بل چا خبره واوري پاغي عمل وکي نو دی باندې د دې موږ نه ماتي معنی یاد کا لکه پیر صاحب سحرګل موږ کو او ما ورته وی چې لګ انتظار وکا دې زما خبره باندې پوښ انتظار شروع کړ یا دې ولاړو او دې امام او عبدالجلیل مقتدیو او چونکه د امام په محراب طرف ته زیو ما امام ته چاله ک تقدم مخک شجی نور کسان منزل رااله دغه امام سے مخک شفت واغسته د خارج کسه نو دې سره موږ نه ماتيږي از ضرورت تبيحو قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا ازرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى سر بنو چته تردی چې نارینه کینی برابر شي په ناسه باندې چې خجوخ کینی او ځکه بے پردگی دي چاو نشي جی باب لا يرد السلام في الصلاه جواب د سلام په مانځ کې نشي ورکوله او دې کې اشاره د امام بخاری وی چې څو زمانہ کې چې کم زمانہ کې جواز وو هغه منسوخ شوی دی هغه د ابتدای اسلام زمانہ وا جی قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن كثير عن عمش عن ابراهيم عن القمه عبد الله رضي الله عنه قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاه لشغلا قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي والله به اعلم فقلت في
في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي وقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. بس ګوره دا مکه حدیث کې دین دا معلومه شو چې صحابي حضرت ته خدمت ته ولاړو حضرت لار چې مثلا اډینه شعر راوړه په دغه وخت کې حکم دا نسخ راغی چې مازه کلام ممنوع شو د چې بیا راغی سلامي وی حضرت په جواب نه ورکړ د خفش چې داسې چلو شو زه د حضرت په خدمت کې ټول ما حضرت صاحب خفش نبی رسول الله چې جلال فایت راځي چې قوم لله قانتین کا دیمه خبره مولانا صاحبہ رفع الیدی فی صلات لم ينزل به الک لوجد یو حادثینا چې پتا باندې په مازه کې راشي او تا به ځای لاسونه اوچت کړه او دې سره ستاموز نه ماتي څنګه اقا مسله چې کوم ځنه تک بخاری شروع او اوس نبی علیہ السلام چې دا بنو عمرو ابن سلمہ مصالحین راغه او ابو بکر ولاړو حضرت چې مخه تراغه چې دا شو قتل الحمدلله لا سوچت ک الحمدلله اوس دا به محل لا سوچت کړل امام بخاری وی اگر چې به محل لا سوچت ک او دې عمل سره مز نه ماتيږي الاستعانه بالصلاه باليد چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي هازم من سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في ناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت الصلاه فجاء بلال بن ابي بكر فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاه فهل لك ان تؤم الناس قال ما من شئتم فقام بلال من الصلاه وتقدم ابو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فاخذ الناس بالتسبيح قال سالنا التسبيح والتسبيح قال وكان ابو بكر يلتفت في الصلاه فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يامره ان يصلى فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه ثم حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم بالتسبيح انما التسبيح للنساء من نابوا شيء في الصلاه فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابي بكر فقال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي حين اشرت اليك قال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. باب الحصر في الصلاه. ګوره دا موږ ترمذی کې ویل الحصر فی الصلاه په مانځ کې پتشو باندې لاس خودل ګوره اسیم په لارې باندې پتشو باندې لاس خل منوي ځکه دا هيئت يهوديانو ده په مانځ کې په طریقې اولا شو ځکه چې دا عبادت ته الله ده نو په عبادت طرف کې طریقه د غیر کول خو په طریقې اولا ناروا ده نو دا دوه خبرې ګوره خوند نه کوي طالبانو علماو او دا ځکه یو دا چې په تشي باندې لاس خل اکثر خلک لاس دي بعض مقررین په تقریر کې دا لاس کیږي او دیمه خبره چې د نو هغه ډیر سخت زما بدیشي او هغه دا چې روستو په کوناټو سو ګلاس کیږي په لار رواني یا جمعه کې ګرځي او کله کله زه ګورم د بای سړو په لاس کې تسبیح وي داسې اروسی اخی په کوناټو لاسونه کې نو کونه تسبیح اړې سره ونه شي نو دا خبره لکه بالکل د اخلاقو نه ګروي باطل پوجي کوم شي او یو ګور پرتګ مخ خلق مخ کې نه ځان لوم د ګېډې ګوتو نه کاروي دا به ځان خپل عادت جوړ کړي دا ډیر ناکاره کار دی بعض وخت به تو کور ولاړی مور بدی وي خور بدی اسو نور زنانی به تبا غزي کوي دا خو به د داویلم نشي او چونګه دا خبره غیر مناسبه خبره دي تو دې لپاره اخلاق خستا او اعمال او مزدار او کردار او خستا او بل چې چرته کینې نو په داسې طریقې کې نه چې مګه ازرو کیو په سټیج باندې ناشته په دې خوا زما کو ځای مخامخ نور علماء یو خلوی سره دی لوی سره دی مفتی هم دی لوی سره دی مګر الله تعالی ته په لته انداسي وځي کنه دا جوخ کړ دې نو بالکل پیدا درځه او ما سره چې کوم کسان زما خیال نو ما سره داسې کسان نه سره یو تاسو بل وې ګرم تاسو کنه ان ما دې چاته اشاره کوي چې ما وکړل نو ما یو دې ځکه دا دې غشې وکړه چې ما دا تم کړې دا خیال نه ورته زموږ استادو کنه مون تاغي ادب خیر دغه هغه ادب
سره انشاء موږ مؤدب شو دغه مخکې چې چا دا زوګ زوګر ما ته نشته زوګر ما ته نشته ته ما ته خیسه ما ته نشته ازامن ډیر خسته زامنو دا خلک لکه استاد زامنو سره مینه کوي چې کوم نه طالب نو هغه برای خبره ضروري وته شو ضروري وته یو څه درې کړل بیا چې وداګي بچي ته مسجد راته کنه طالبان ته قتل نه دی یاره وایي دا بعد خبرې کوي د حکمت نه دکی خبرې ښا الحصر فی الصلاه نه کې چلو قال حدثنا حماد بن ايوب بن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن الخسر في الصلاه وقال هلال وابو بلال عن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قربان حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا قربان مختصرا دغه حدیث په دې الفاظ ترمذی کې تیر شوی دی په داسې حال کې چې لاسونه په تشي خودن کوي باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة وقال عمر إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. الله ګوره امام بخاری په موږ لوی احسان دی او داسې ابواب تړل دي چې داسې ابواب دي چې نکوم نشي تړلې باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة باب دې په بیان دي چې فکر وکي یا فکر کوي یو سړی د یو کار په مانځ کې توجه کا چې یو سړی یو دینی سوچ په مانځ کې ساتي یا یو دینی سوچ په مانځ کې راغې یا یو دینی سوچ په مانځ کې راويسته نو دې سره موږ نه ماتي لکه توس موږ کوي اته چې موږ نورسو وځ درس کوم او درس به کوم دې سورته فرقان نه وکوم مثلا او دا خیال ستاسو په مانځ کې راشي نو دې سره ستاسو نه خرابي لکه عمر رضی الله تعالی فرمایي ما به موږ کو او ما په خپل مانځ کې د مجاهدینو پلټنې جوړولې او jihad لپاره مقررولې لکه مانه موږ نه چې فارغ شوم نو د هغه فلان کې 50 کسان با یمن تولېګم هغه 50 بزه شام تولېګم نو دې سره موږ نه مات دینی سوچ او اولا نه دی باب تفکر رجل الشیء فی الصلاه سوچ کول دینی سوچ کول دی او سړي په مانځ کې عمر سے انی لا اجهز جیشی زخو تیاروما لخکری د مجاهدینو په داسې حال کې ځپ مانځ کیما قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج وراء من وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وانا في الصلاه تبرن عندنا فكرت يمشي او دا حدیث ما کې موږ وی کنه سره ټوټه ها امرت بقسمته قربان قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليش عن جابر تا نظر شمشاباس اذا په نور فاطمه النبي صلى الله عليه وسلم ادبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين فاذا سكت المؤذن اقبل فاذا سوب ادبر فاذا سكت اقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكره حتى لا يدري كم صلى قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد دا سره د دې خصوصیت ته چې اصل کې سید ساوی په آخر د مانځ کې دي یا بعد السلام دي یا قبل السلام دي فقط دو سیدیو کو بس کافی دي غرض دا د دې اجتهاد چلو قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا ابن ابي ذئب بن سعيد المقبوري قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت قال کوئی چې اکثر ابو هريره احادیثو کې ډیر مخ کې دي دا حدیث موږ په کتاب علم کې ویل دي فقلت ما لقيت رجل مطلب څه شو دې ځکه اشاره د خلق کوئی چې ابو هريره حدیثو کې مخ کې دي اشاره دا چې ابو هريره یادون کې او تاسو نه ایروا مثال څه ودغه سړی ته ماوي چې چاوي چې تمنګ نه زیات ولې نو ما ورته ساده مسکر جمع سره بیا ما امام کوم قرات ویل نه زما ورته خیال نو چې ما ورته چې فلان کې صورت ویل نو ما نه مسکر غتم وی زوم ما ته صورتون د امام یاد زکه ز مستحضر ما او تا د امام قرات نو یا زکه ته غیر مستحضر وي نبی اسلام نه حدیثونه موږ ټول اورو او زه په استهزار اورم نه ما ته یاد پاتې شي او تاسو نه اورئ دې کې به ما من جګړه صدا فلقيت رجل وقلت ما بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتما ما استن حضرت بیگا مسکړو نو کوم صورتونه ویلو ویلادري فقلت ما علم تشهادات نه موجود
قال بلا لكن انا قلت ابو رحمه ورته لكن انا ادري ذو خبرم كنا قرأ سورة كذا وكذا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو اذا قام من الركعتين الفريضه. ورا اقام